بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتهایی واجب الاحترام حضرات، زما دغه نننی پیغام خصوصا د تحصیل تنګي دغه عوام او د خواص د علما کرامو دپاره دی چې د الله رب العالمین ډیر زیات په تاسو باندې احسان شوی دی چې الله رب العالمین تاسو ته یو بهترین لیډر او بهترین قائد ستاسو د انتخاباتو دپاره الله رب العالمین تاسو ته نصیب کړی دی چې صاحبزاده پیر مفتی ګوهر علي شاه صاحب ستاسو دغه علاقې نه دغه اوټونو په سلسله کې اوټونو ته ولاړ دي، نو دا د الله رب العالمین طرف نه ډېر زیات لوی احسان په تاسو باندې شوی دی. او ټول ملګري کوشش وکړئ دغه عوامو خواص مفتي صاحب محترم سره په دغه میدان کې ودرېږئ او مفتي صاحب محترم ته भरपूर اوټونه ورکړئ او کامیاب کړئ. که مولا هر څومره بده هم شي خو دغه مولا به دې جنازه کوي، دغه مولا به دې په غم ښادي کې په کار راځي او دغه مولا ته هر وخت د انسان ضرورت وي. نو باید چې موږ د یو مولا قدر احترام وکړو او هغې ته اوټونه ورکړو. او بیا مفتي صاحب محترم خو یو داسې شخصیت دی چې هغه هر څوک پیژني. تقریبا د هر یو کال بې شمېر طلبه کرام او علما کرام د هغې مدرسې نه د فراغت دستار تړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه او درس الله رب العالمین د کتاب قرآن مجید درس زده کوي او بیا دغه معاشره کې دغه درس نورو خلکو سره شریک کوي. نو ټولو مسلمانانو ته پکار دی چې دغه مفتي صاحب محترم مرسته وکړي. باید چې یو انسان د مفتي صاحب مخالف هم وي، هغه دې هم دا سوچ وکړي چې آیا یو طرف ته دومره لوی عظیم الشان انسان، دومره لوی شخصیت او بل طرف ته یو عام انسان ولاړ وي، نو دغه انسان ضمیر به دې ته څنګه اجازت ورکوي چې د یو مفتي صاحب په مقابله کې او بیا مفتي صاحب هم د مفتي ګوهر علي شاه صاحب په شان د انسان وي، د دې په مقابله کې یو بل چاته ووټ ورکول یقینا دا ډېر زیات ظلم دی. باید چې د مفتي صاحب محترم ښه भरपूर دفاع وکړي. او ټول علما کرامو ته هم درخواست دی، طلبه کرامو ته هم درخواست دی چې څومره تاسو نه کېږي د مفتي صاحب محترم دپاره کمپین وچلوئ او د مفتي صاحب محترم भरपूर دفاع وکړئ او په دغه میدان کې مفتي صاحب چې دې ځل تاسو خامخا کامیاب کړئ او دا به ډېر زیات خوش قسمتي وي او یو سعادتمندي به وي چې مفتي صاحب محترم ستاسو دغه حلقې نه کامیاب شي. او که د مفتي صاحب په شان کس تاسو دغه حلقې نه کامیاب نه کړو، یقینا دا به ډېر زیات د افسوس خبره به وي چې دغه کم عام خلک چې وي، بې دینه خلک چې وي، هغې به څومره خوشحالېږي چې وګورئ د مسلمانانو جذبات چې یو مفتي صاحب یو دیندار کس په مقابله کې یو بې دینه او یو امي انسان ته ترجیح ورکوي، نو دا د مسلمانانو شان سره مناسب نه ده. باید که د یو پارټي په حیثیت باندې که مفتي صاحب ته ووټ نه هم ورکوئ، خو د خپل هغه ایمان او د مسلمانیت او د ملا او د مسجد او د محراب خیال وساتئ او د مفتي صاحب دفاع وکړئ.